عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر والإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. د زبان د تذکرو وبال خبرم شروع کړې وي چې انسان په ژبه باندې کم بد عملونه کوي د هغې کم کبایر ګناه دي د هغې تذکره وه. د دې نه مخکې د غیبت تذکره وشوه. اوس په دې حدیث کې یو بله لویه کبیره ګناه چې عام خلک هغې ته دومره ترجیح نه ورکوي او خلک هغه ګناه په معاشره کې عام کوي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی لوی گناهونو کې یو گناه دا ده چې الله سره شریک جوړي. کم سړی چې الله سره څوک شریک جوړي د ټکانه خو همیشواله د جهنم ده. خو که د دې نه توبه وستا ځان نه بچ که آخره انجام د بیا بهتریږي او چې د کله توبه وکاږي او کلمه درسته کی. دویم کبیره گناه ذکر کئی شرک پسې د والدینو نافرمانه حقوق الوالدین. هغه بچې کم چې د والدینو نافرمانه والدین خفه کوي هغې ته سپکې سپورې وی نو دکه بچې دیم لویه ګناه کوي کبیره ګناه کې مبتلا دی. دریم نمبر ذکر کوي وقتل النفس بغیر د سببه سوجنه یو سړی وجل. لکه نن سبا به عام معاشره کې دا ډاکوان واخلې که یو سړی هغې راونیسي سوله نه ورکړي نو بس اسان کار دی ویله پوره نفس جان والا ختم کړي نو دا لویه ګناه ده. دې سره څلورم شیز چې کله ذکر کیږي والیمین الغموس هغه قسم چې کم په دروغو وخوړلی شي. د قسم درې قسمه علما بیانوي. یو هغه قسم چې هغې ته لغوه ویلی کیږي. یو سړی داسې قسم وخوري وي یاره پرون دا کار شوی و د هغه په ذهن کې دا پروت هم وي چې داسې شوی و خو په خطایۍ کې پې قسم وخوړو هغه کار د هغې خلاف و نو په دې کې د ده نیوکه نشته دی. دې په دې کې نه نیسي الله دې ته یمین لغوه ویلی کیږي. دویم قسم چې کم قسم دی هغه ډېر لوی دی. یو سړی وی پرون کار شوی دی او ده ته پته ده چې دا کار داسې شوی دی باوجود د دې نه دې سړي په دروغو باندې قسم وخوړو نو د ده ګناه چې ده نو هغه کبیره ګناه ده لویه ګناه ده. د دې څه کفاره نشته د دې انجام صرف توبه ده. که سړي توبه ونه ویسته دی به همیش په جهنم کې د دې د وجې نه ځان له ټکانه جوړه کي چې د دې سزا کله وخوري هغې نه بعد به روځي. خو دا لویه ګناه ده چې اشراک بالله سره یوځای شوې ده الله سره شریک یوځای کېدو سره دا ګناه تړلې ده نو واقعي دا لویه ګناه ده. دریم قسم قسم چې دی نو هغې ته هغه یو قسم کله یو سړی داسې قسم وخوري چې یاره زه به آینده دا یو کار کوم سبا به دا پلانې کار کوم او هغه د هغې نه خلاف وموندي نو داسې قسم په دې باندې کفاره ده او توبه ده. کفاره د دې دا د علما کرامو ذکر کړی ده چې یو غلام به آزاد کړي غلام پوښتی نه. دویم صورت د دې دا دی چې ته به لس مسکینانو له 2 وخته ښه په ډکه خېټه باندې ډوډۍ ورکې خوراک به ورکې او که دام یو سړي وساعت نه نو بیا به 3 روجې نیسي چې د هغه قسم نحوست د قسم وبال در نه ختم شي. اول خبره داسې ده اول به سړی کفاره ورکوي که اول به قسم ماتوي. ترمذی شریف کې روایت ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی د قسم کفاره ورکې د هغې نه مخکې. بعض علما وی بعد کې ورکوي چې کله تاسو قسم مات کې کفاره ورکوي بعض وی اول ورکوي نو دواړه صورته خیر دی جایز دی. که قسم دی خوړلی د هغې کفاره اول ورکه بیا قسم مات کا او که چرته کفاره دی ورکه بیا دی قسم مات کو بیا هم خیر دی. په عام معاشره کې زمونږ خلک ډېر زیات داسې قسمونه وخوري او د دې پروا نه کوي بې پروا تې ځان وغورځوي
وی مړه څه چلو شو بس یو قسم مې وخوړه. په روایت کې راځي د الله رسول فرمایي حارث رضی الله تعالی عنہ وی د دوو جمرو منځ کې چې جمره دې ته ویلې کېږي چې کله د شیطان ولیدې ته جمرات ویلې کېږي. نو د دوو جمرو د دوو شیطانانو ویشتو ترمنځ الله رسول او فرمایل وی هغه سړی وی چې کم سړی په دروغ قسم باندې مال حاصلې وي د ټکانه جهنم ده. هغه سړی چې د دروغ قسم وخوري په مال باندې څنګه مثلا یو سړی دکاندار لراغه هغه دکاندار ورته وی یره دا مال ما په دې اغسته دی او قسم دې دینه کته وارنه کې او قسم دې دا او د اکثر دکانداران داسې کوي. نو دی وی دا خپل ځان لتا ټکانه جهنم جوړه کا. عبدالرحمن بن شبلی رحمه الله نه رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی بغیر د شکا وی کم تاجران دی وی دی په لوی گناه کې مبتلا دي. صحابه ورته عرض کړه الله رسول تجارت ولی حلال نه دی څه؟ الله رسول فرمایي بشک تجارت حلال دی خو دی په دروغ او په معمولی خبرو باندې داسې قسمونه وخوري چې ځان لاغه حلال تجارت حرام طرف ته ولېږي. او بعض خلک خدا سمشته دي چې هغه قسمونه په عدالتونو کې په پیسو باندې خوري. زمونږ په دې عدالتونو کې اکثر داسې وي شاهد بنوي گواه بنوي. یو روایت کې راځي وی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل داسې ناس ته ډډه والده وی الا اخبرکم باکبر الکبائر وی تاسو له خبر در نکم چې لوی ګناه کوم یو ده؟ صحابه وی د الله رسول بالکل راته وایا وی اشراک بالله الله سره شریک جوړول. بیا وی حقوق الوالدین د والدینو نافرمانه. بیا سوی وی قول الزور و شهادت الزور. صحابه وی الله رسول ناسته او د خبر اهمیت ذکر کوي دا سیده کې ناسته وی قول الزور و شهادت الزور د دروغ گواهی او د دروغ د قسم خورل وی د لوی ګناه ده. نو صحابه وی د دې د عظمت د وجنه حضور پاک سیده کې ناستو مونږ ته بیان کو. نو معاشره کې چې کله د ځان نه قسمونه خوري په نادیده کو وړو خبرو باندې قسمونه خوري نو دې د وجنه کمال د حاصلم کو صدرته ملوم شو خو برکت ته وبېله او برکت دې ته ویلې کېږي مال بلګوي او کار به په زیات کیږي. دا نه چې 100 روپۍ دی کار به د سلو کوي. بیماری الله به در باندې مرض نه راولي او فجاعتن آفتونو اخوا دی خو فضولیاتو کې به د پیسې نه لګي کمې پیسې دی لګي به وي خو هغې سره به ستا زړه مطمئن وي الله به پې در نه راځي. زما محترمو مونږ ته خو دا ګناهونه بعضې واړه ښکاري خو ګورې دا ډېر زیات لوی وي چې کله کبایرو کې ذکر کیږي نو قسم هم کبایرو کې ذکر کیږي لوی گناهونو کې قسم هم ذکر کیږي. زمونږ خلکو د قسم نسم نوړی جوړه کړې ده. هر سړی به په دویمه درېیمه خبره باندې قسمونه خوري الټه به ځان ګناهګاروي. توبه وکاږئ دی نه. دویمه عشره شروع کیږي او دا عشره د مغفرت عشره ده. روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له وی توبه کون کې داسې دی چې د سره ګناه نه ده کړی چې یمین غموس یو سړی قصدن قسم وخوړو نو علما وی د دې کار دا دی وی چې دا سړی به توبه وکاږي. الله تعالی یو بل ځای کې ذکر کوي فجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور وی تاسو د بت پرستۍ نه ځان وساتئ او دویمه خبره څه کوي چې تاسو د قسم نه ځان وساتئ د دروغ قسم نه ځان وساتئ نو دا لوی ګناه ده. توبه په دې روزو کې وکاږي استغفار زیات وایي. ټولو کې بهترین استغفار په ترمذی شریف کې په مشکات شریف کې حدیث ده استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا داسې یو استغفار ده کم سړی دا وی کده دو ګناهونه د سمندر د زګونو عمر شي د دو ګناهونه دومره زیات شي چې ځمکه اسمانونه ترې ډک شي بره خلاګانې رویزې ترې نه ډکې شي وی چې کله دی دا اوی الله د ټول ګناهونه دې سره معاف کړي. استغفار وایي. استغفار مطلب دا الله چې زه ستومانه یم په دې شته کار باندې الله زه په دې کارونو باندې ستومانه یم چې کم کارونه مې کړي دي. هر سړی څه ناڅه حده پورې په ګناه کې مبتلا دی
که نور سنی د موبایل ګناهونو کې مبتلا، که نور سنی د بد نظری ګناهونو کې مبتلا، بد کلامه ګناه کې مبتلا، دروغګویي قسم په هر قسم یو سړی سناسپه غضب باندې اخته دی. نو داسې یو وخت مونږ له الله را کړی دی چې یو ذکر زمونږ په اویاو چې اخلاص پکې په 200 باندې الله بدلی. نو دا شپې ورځې قیمتي کو، دا نه چې بس یاره 10 روزې تېرې شوې او بس لږې پاتې دا به په منډه منډه وځي. ورځې خو ټول عمر په منډه باندې وته. دا و چې الله رانه پکې راضي شو که راضي نه شو. روایت کې راځي جبرائیل امین وی د الله رسوله وی هغه سړی وی هلاک دي چې رمضان پې راشي هغه الله ونه بخي، په الله خپل ځان ونه بخي. د الله رسول امین وی دا سړی د هلاک شي. الله دې مونږ ټول د داسې هلاکت نه وساتي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.